جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل تر ته یو تحفه ورکوي د صلات تسبیح والا چې دا حدیث په ابو داود ابن ماجه بیهقی په حواله سره صاحب مشکات نقل کړی دی چې دا هغه حدیث مضمون او خلاصه دا چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خپل تر عباس ابن عبد المطلب رضی الله عنه ته فرمایي ایتر ایزتا تصدر نکم س گفت تحفه در نکړم صدا سے لس خصلتونه در نکړم کتا په دې باندې عمل وکړو نو ستا مخکینی او رستونی زاړه او نوی واړه او غټ ټول ګناهونه به الله معاف کړي بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صلات التسبیح سلو رکعات ورته خای او هغه طریقه ورته خای چې کله رومانی رکعات کې الحمد او سورت ولوله نو دینا پس په پنځل ځله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر اوای به رکوع کې هم لزل اوای چې رکوع نه پاسه حالت به هم لزل اوای دواړو سجدو او سجدې میس کې به هم لزل اوای دویمه سجدې نه پس باکین لزل بیا اوای بیا بڑو منی رکعت تا پاسه بیا با سورة الفاتحه او سورة نفس پینزل لزله او د نورو مقاماتو کې لزله ورته وښودلو یعنی په دې طریقې سره به څلور رکعاته لمونځ وکړي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایي چې کا روزانه درنه کېږي روزانه ادا کوا کنه وی نو جمعه کې یو ځله ادا کوي دی هفته کې یو ځله او کدان درنه کېږي نو کال کې یو ځله ادا کوا او کنه درنه کېږي دا هم نو په ټول عمر کې یو ځله ادا کړه دما خوګو ورونو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د الموز تا صلات التسبیح وای سلو رکعات نیت په اتړې او بیا چې سلو رکعاته صلات التسبیح په نیت سره لمونځ نیت وکړي اوس په لومړني رکعت کې دویم رکعت کې دریم او څلورم رکعت کې دا دریمه کلمه والله اکبر پورې به وایي او دې دوه طریقې دي یو طریقه خدا دا چې د کوم ما روایت درته ذکر کو یو طریقه بله هم شته چې ثنا نه پس ولا اله غیرک چې وایي نو دلته بیا پنځل ځلې وایي او کله صورت خلاص شي بیا بل ځلې وایي او چې کله رکوع ته لاړ شي درې ځلې سبحان ربي العظیم وایي یا پنځه ځلې یا و ځلې بیا بل ځلې دا وایي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دارنګه لزلې سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد پس په هم وایي سجده کې با سبحان ربي الاعلى نفس دا وایي لزلې بیا دوړو سجده میس کې به هم لزلې وایي بیا با دویمه سجده کې هم سبحان ربي الاعلى نفس لزلې وایي دا یو رکعت په دې طریقې سره پوره شو کچېره دې مخکې دا طرز اختیار کړی وي چې سورة الفاتحه نه د مخکې پنځه ځلې ویلې وي اوس دویمه سجدې نه پس فوراً را پاسه او دویم رکعت کې اوس بیا ابتدا کې پنځه ځلې ووایه بیا بسم الله ووایه الحمدلله سورت ووایه او بیا په هغه طرز باندې سورة الفاتحه سورت نه پس لس ځلې رکوع کې هم لس ځلې قومه کې هم لس ځلې دواړو سجدو او جلسې کې هم لس ځلې دا به دوه رکعاتو کې پنځه اویا او پنځه اویا یو سل او پنځوس یو نیم سل دا به پوره شي بیا چې تحیات ووایه
اشهد ان محمدن عبده ورسوله نه پس را پاسا بیا پنځل ځلې په قیام کې وایا پاغه طریقې سره. نو یو طریقه خو مخکې به درته ذکر کړه، نو هغه طریقې کې کا صورت نه پس ابتدا کوي، بیا به دویمه سجدې نه پس لس ځلې وایي. او کدا دویمه طریقه چې ما کومه درته یاد کړله نو هغه طریقه کوي، یعنی اول ابتدا کې سورۃ الفاتحه نه وړاندې 15 ځلې شروع کوي، بیا سجدې دویمه نه پس ناستی ضرورت نشته ده. رمضان المبارک دی، ډېر ښکلی موسم دی، ګرمي هم نشته، یخني هم نشته، بازارونو کې فضل و بحثونو کې تو مې کې وخت تېرول او فضول ابس کارونو باندې ځان مشغولولو په ځای باندې راشئ صلات التسبیح نن شروع کړئ چې د تېر شوو ګناهونو ذریعه وګرځي. کیدای شي الله پاک دا ورځې موږ دپاره د خپلې دوستي د ولایت ذریعه جوړې کړي. الله دې وکړي چې موږ ټول د الله دوستان جوړ شو. الله دې وکړي چې موږ ټول ګناهونو نه تائب شو او الله تعالی جل شانه سره ښکلی تعلق جوړون کې جوړ شو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.